بسم الله الرحمن الرحيم. شرح العقائد النسفية درس نمبر 14. وهو حسبي ونعم الوكيل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وعترته وكم لأتباعه وبارك وسلم عليه. وهو حسبي ونعم الوكيل. فديك الوی تفصیلات دی. آسان تعبیر بستاسو ستاسو د فهم په خاطر دو کم. وهو مبتدا ده، حسبی ورته خبر دی. نو په دې ځکه اعتراض واردېږي چې قانون دا دی چې هر خبر محمول وي په خپل مبتدا. دې ځکه حمل د حسبی چې خبر دی په مبتدا چې هو دا غیر مستقیم غیر صحیح دی، دا نه صحیح کیږي. وجه د عدم استقامت او د عدم صحت دا ده. حمل ځکه نه صحیح کیږي چې ګوره دې ځکه حسبی دا مصدر دی او مصدر دا وصف محض او دا هو چې دی نو دا ذات دی. نو حمل د صرف وصف د وصف محض په ذات محضه د غیر مستقیم غیر صحیح دی. په سوال پوه شوي؟ هو څه دی؟ مبتدا. حسبی څه دی؟ خبر محمول مبتدا باندې دي ځکه حمل نه صحیح کیږي ځکه حسبی وصف دی، صرف وصف دی، وصف محض دی او غزکه چې مصدر دی او هر چې هو دی غزاد دی. لازم شو حمل د صرف وصف په ذات محض باندې او دا ناروا دی، دا غیر مستقیم دی او دا غیر صحیح دی. جواب بدا سے وته ورکی چې زمانم چې حسبی مصدر دی خو مصدر کله مبنی للفاعل وی کله مبنی للمفعول وی. په دې ځکه دا مصدر مبنی للفاعل. خبره باندې پوښولې کنه. او فاعل سوی ذات مال وصف وی. نو حسبی مصدر دی خو دې ځکه دا مصدر مبنی للفاعل فاعل ذات مال وصف وی. نو حمل لازم شو د ذات مع الوصف په ذات محضه او دا قسم حمل دا یجوز وي، دا جایز وي. زه په خبره باندې پوښوي کنه. دیزی کې به یو قاعده یاد کړئ. ان مصدریه چې کله داخل شي په فعل مضارع باندې نو دا مضارع په تعویل د مصدر کې ګرځي. ان مصدریه چې کلم مدخول د فعل مضارع واقعش نو دغه مضارع د ان مصدریه په تعویل د مصدر کې ګرځي. خو کله کله د مصدرم په تعویل د مضارع کې ګرځي. کله کله مصدرم په تعویل د مضارع کې ګرځي. رسته به د دې قاعده فایده ووري. دلته دو جملې راغی. وهو حسبی دا یو جمله ده، ونعم الوکیل دا دویمه جمله ده. دا ونعم الوکیل عطف راغلی دی په دې ما سبق جمله. خو دلته درې احتمالات دي. سو احتمالات دي؟ درې احتمالات دي. یو احتمال دا دی چې دا ونعم الوکیل دا دی عطف شي په دغه جمله وهو حسبی باندې. دا یو احتمال دی. دویم احتمال دا دی چې دا دی عطف شي په دی هو حسبی کې فقط په دی مصدر باندې چې حسبی دی، صرف په حسبی دی عطف شي. او تا ته وختي مو ویل چې ان مصدری چې داخل شي مضارع باندې مضارع په تعویل د مصدر کې ګرځي. ما درته ویل چې کله کله مصدر په تعویل د مضارع کې ګرځي. نو دلته د دویم احتمال تراش. دویم احتمال څه دی؟ ونعم الوکیل دی عطف شي په حسبی باندې. خدا حسبی مصدر دی په تعویل د مضارع کې وان نه غستلی شي. دا دویم احتمال دی.
دریم احتمال لا دی ونعم الوکیل دی عطف شي په حسبی باندې خدا حسبی مصدر دی په تاویل د مضارع کې واغستلی شي معترض وی چې درې واړه احتمالات غیر مستقیم غیر صحیح دی غیر سدید دی ونعم الوکیل د جملې په عطف کې څو احتمالات دي درې یا دا معطوف وګڼل شي په مکمل جمله چې وهو حسبی دی دام صحیح نه ده ولی صحیح نه ده دغه جواب را روان دی دویم دا دی چې دا جمله ونعم الوکیل دی معطوف وګرځول شي عطف دکړي شي فقط په حسبی باندې خو حسبی مصدر دی په تاویل مضارع وانه خستلی شي دریم احتمال دا دی چې ونعم الوکیل دا جمله دی عطف وګڼل شي وګرځول شي عطف دکړي شي په حسبی مصدر باندې خدای حسبی مصدر دی په تاویل مصدر کې واغستلی شي درې واړه صحیح نه دي الکه پیږي کنه پیږي اول ول صحیح نه دی چې جمله ونعم الوکیل عطف شي په هو حسبی باندې دا صحیح نه دی ول صحیح نه دی ذکر نعم الوکیل دا فعل مدح دی دا نعمه دی کلمه د نعمه په نعم الوکیل کې دا فعل مدح دی او دا د اقسام د انشاء نه دی او هو حسبی چې دی د الله تعالی د نو اخبار کوي چې د خدای تعالی کافی دی داغه جمله خبریه ده وهو حسبی جمله خبریه ده ونعم الوکیل دا جمله انشائیه ده دکه چې نعمه فعل مدح دی او دا قسم د جمله د انشائیه نه دی نو لازم شو عطف د جمله انشائیه په جمله خبریه او عطف د انشائیت په اخباریت د ټیک نه دی دا ناروا دی ما درته سوی اول احتمال ترایش اول احتمال سو چې نعم الوکیل دی راواغستلی شي دا مکمل جمله دا دی عطف کړي شي په مکمل جمله وهو حسبی باندې ما اوی چې دا عطف صحیح نه دی د نعم الوکیل په هو حسبی باندې وجه صدا لند وایا چې ونعم الوکیل دا جمله انشائیه ده وهو حسبی جمله خبریه ده لازم شو عطف د جمله انشائیه په جمله خبریه او صحیح او جایز نه دی عطف د جمله انشائیه په جمله خبریه ناول احتمال دی ټیک نش زویا په دې خبره باندې پوښښ کپونه شو دویم احتمال ترش دویم احتمال موږ څه ذکر ک چې نعم الوکیل دی عطف کړي شي په حسبی مصدر باندې خو هغه د په تاویل د مضارع کې وانه خستلی شي د احتمالو کنه الکه د احتمالو کنه نو کدا شي نو بیا نعم الوکیل جمله ده او حسبی مصدر مفرد دی او تانه نعم الوکیل جمله عطف کا په حسبی مفرد باندې لازم شو عطف د جمله په مفرد او عطف د جمله په مفرد دا لا يجوز وی دا ناروا وی زویا په دې باندې پوښوي کنه دریم احتمال ترش نعم الوکیل جمله را والا عطف کا په حسبی باندې او دا حسبی مصدر دی په تاویل د مضارع کې والا په خبره باندې پوښولې نو کله چې دا سه وکی نو چې کله دا نعم الوکیل تارا واخسته دا د عطف کو په حسبی باندې او حسبی دی واغستو په تاویل د مضارع کې نو دام جمله شو اغم جمله شو اغه نقصان را نغه چې ګینه لازم شي عطف د جمله په مفرد خو نقصان بل راغی نقصان اغه نقصان راغی کوم چې اول عطف اول احتمال کې راغلیو چې اغه عطف د جمله انشائیه دی په جمله خبریه کله چې تا حسبی په تاویل د مضارع کې واغست دام جمله خبریه شو التنم الوکیل جمله انشائیه وا بیا لازم شو عطف د جمله انشائیه په جمله خبریه او دا لا يجوز دی او ناروا باطل له تمه دي خبره باندې پوښوي کړه بیا درته وي چې پدې کې درې احتمال دي معترض وی درې واړه باطل دي
یا به نعم الوکیل رالی عطف کې به پورا و حسبی باندې وهو حسبی دا عطف د نعم الوکیل په پورا وهو حسبی ناروا ځکه نعم الوکیل دی جمله انشائیه ده وهو حسبی دی جمله خبریه ده عطف د انشائیت په اخباریت دا ناروا دی دویم احتمال نعم الوکیل جمله راوالا عطف کا فقط په حسبی مصدر باندې خدا مصدر په تاویل د مضارع کې مگر زوا چې نه ګرځي دا مفرد دی نعم الوکیل جمع ده نو عطف د جملې راغې په مفرد باندې او دا باطل دریم احتمال نعم الوکیل جمله راواله عطف کا فقط په حسبی مصدر باندې خدا مصدر په تاویل مضارع کې وګرځوا نو دا بیا جمله خبریه شو او نعم الوکیل جمله انشائیه وا بیا لازم شو عطف د جمله انشائیه په جمله خبریه او دا ناروا دی الکه پښتو باندې پوښښ کنه جواب بسنګي جواب بداسي چې زه اول احتمال تزم زه دا ثانیه جمله چې ونعم الوکیل دی دا زر عالم دا ز عطف کوم په جمله اوله چې هو حسبی دی او کته اعتراض کې چې ونعم الوکیل جمله انشائیه ده او وهو حسبی جمله خبریه ده دا خو لازم شو عطف د جمله انشائیه په جمله خبریه او دا باطل له زه جواب دل در کومه چې دا هو حسبی جمله خبریه ده خو لفظنا هر چې په اعتبار د معنی وته وګوري نو دا هو حسبی معنن جمله انشائیه ده الله مال را کافی شه دغه معنی ده متضمن معنی د امر لره ګرځي په خبره باندې پیږي یا دعا لره ګرځي نو هر کله چې داسې شوا نو هو حسبی دا لفظا جمله خبریه ده خو په اعتبار د معنا معنن دا جمله انشائیه ده نو کله چې ما نعم الوکیل را واغست عطف مکو په هو حسبی باندې نو دا لازم شو عطف د جمله انشائیه په جمله انشائیه باندې او هو یجوز ناول احتمال ثابت شو صحیح او مستقیم په دې خبره باندې پوښښ کپونی شولې او کچرتا دا ونعم الوکیل زراوالم دویم احتمال تراشم او دا ز عطف کم په الا حسبی په دې حسبی باندې فقط او بیا دا حسبی مصدر په تاویل د مضارع کې وانه غستلی شي نو بیا هم حرج نشته دی بیا هم حرج نشته دی ولی حرج نشته دی وځکه دا قاعده ده چې عطف د جملې په مفرد باندې خو په داسې مفرد چې دا مفرد جز د یو جملې نه وي نو بیا عطف د جملې په دغه مفرد چې دا مفرد واقع شوی جز من الجمله دا صحیح دی الګه پیږي کنه دلته عطف د نعم الوکیل چې جمله ده په دې مفرد چې حسبی دی پوښښ لیکنه دا صحیح دی ولی صحیح دی ځکه کتبه لازم شو عطف د جملې په مفرد نزوی ما چې لازم شو عطف د جملې په مفرد خدا مفرد جز د جملې دی پوره جمله صدا او هو حسبی الکه پیږي کنه دا حسبی خبر د مبتدا وو کنه پوره جمله سوا او هو حسبی چې کله دا خبر د مبتدا او چا کلمه د هو وا نو دا نعم الوکیل چې دی دام داغي خبر شو نو لازم شو عطف د نعم الوکیل چې هغه جمله ده په مفرد باندې چې هغه حسبی دی خو هغه جز من الجمله او جمله سوا او هو حسبی نو دسه عطف بیا صحیح دی الکه دویم احتمال صحیح ثابت شو کنه دویم احتمال باندې اعتراض سو هغه دو چې کدا نعم الوکیل ته عطف کې فقط په حسبی مصدر او مصدر وایا دا په تاویل د مضارع وانه غستلی شي لازمیږي عطف د جملې په مفرد او دا ناروا دي جواب بسی چې زدا نعم الوکیل رالم او په دې حسبی مصدر وایا عطف کوم او دا په تاویل د مضارع کې نه علم او کته د اشکال کې چې لازم شو عطف د جملې په مفرد نظم عطف د جملې په مفرد ال ناروا دي چې کله دا مفرد جز د جملې نوي او کچرته د یو جملې عطف په یو مفرد باندې وشي او دا مفرد جز د جملې وی لکه دلته چي دي
وهو حسبی جمله وکنه وا دا حسبی ته یو جز دی کنه دی د بیا عطف د جملې په داسې مفرد چې هغه جز من الجمله بیا صحیح دی نو دام صحیح شو. دریم احتمال ترش دریم احتمال څه دی کدان الوکیل عطف شي په حسبی باندې حسبی مصدر باندې او دغه مصدر په تاویل د مضارع کې واغستلی شي دا خو بیا دا جمله خبریه ګرځیدا کنه جمله خبریه وکنه وا او نیم الوکیل هم جمله خبریه وا نه انشائیه وا نو بیا غړم به اعتراض راتلو چې عطف لازم شو د جمله انشائیه په جمله خبریه نو دا درې احتمال له صحیح نه دی نو دا غینه جواب وره چې کله مصدر په تاویل د مضارع کې وګرځيږي چې کله مصدر په تاویل د مضارع نه دا انشاوی دا سوی الکا تا دا چا ویل چې دا جمله خبریه ګرځي دا انشاوی نو کله چې دلته مونږه نعم الوکیل راواغستو عطف کو مونږه په حسبی باندې او دلته حسبی مصدر په ما تاویل د مضارع کې وګرځولو دا انشاء شو او نعم الوکیل من انشاء وا نو لازم شو عطف د انشاء په انشاء وزای جز او دا راووي الکه په دې تقریر باندې پوښوي که پوه نه شوي دا د ډیرو شرح او د ډیرو اعتراضاتو لکه د نبراس او د رمضان افندی او د خیالي او خلاصه درته مو ویله ځکه که یو خیالي ته ورشي نو خیالي ورګه چا خبره میاش خونه خو هفته درس پکې کیږي هغه په دومره ورخوک شوی دی او دومره لمبا چوڑا مباحث پکې چیړلې دي پدیزی باندې خیالی مولا صاحب لیکلی دي رد الشارح فی بعض کتبه هذا العطف پوښولې نو غرض د علامه خیالی د دغه عبارت نه رد په علامه تفتازانی رحمه الله باندې او هغه داسې دی وګور علامه تفتازانی په خپل بعضی کتابونو کې هغه د عطف د نعم الوکیل په وهو حسبی باندې څه کړی دی رد کړی دی او دلیل دا وایي چې د نعم الوکیل د عطف په هو حسبی باندې ځکه صحیح نه دی چې دا نعم الوکیل جمله انشائیه ده او هو حسبی جمله خبریه ده او عطف د جمله انشائیه په خبریه ناروا دی صحیح نه دی نو د بعضی کتابونو کې دا عطف څه کړي دی رد کړي دی او دلته شرقایت کې خپل ویلو وهو حسبی ونعم الوکیل د اعتراض په چا کړي دی خیالی مولا صاحب کړي چې هغه شارح هغه محشی هغه ته وایي او بیا په دغه زید خیالی نه هم صفحه او حاشیه نمبر 11 هغه بیا وجه دا خودلې ده وی چې کله مختصر المانی ته ورش او بحث د فصل او د وصل ګوري نو وی التا ترازی چې هر کله دو جملې راشي هر کله سره راشي دو جملې راشي چې یو پکې لفظا او مانن خبریه وي لکه دلته وهو حسبی دا جمله خبریه ده لفظا معنن او بل جمله داسي چې هغه لفظا او مانن انشائیه وي لکه دلته ونعم الوکیل راواله دی دلته عطف نه صحیح کیږي دا په بحث د فصل وایا او د وصل کې مختصر المانی کې دی مولا صاحب ذکر کړی دی وی ځکه وی دلته چې دا دواړه جملې دي چې یو لفظا مانن خبریه ده بل لفظا مانن انشائیه ده په دې کې کمال انقطاع موجوده ده او عطف کې قانون دادي چې د معطوف او د معطوف له په درمیان کې نه به کمال انقطاعي نه به کمال اتصالي بلکې من وجهن به اتصالي من وجهل به انقطاعي الکه پوښ کپونش نفلهذا د په بعضی کتابونو کې عطف د ونعم الوکیل ناجایز ګرځولې دي د رد کړې دي وایا پچا باندې په هو حسبی باندې او دلته په خپل دا کار کړی دی او خپل وی چې هو حسبی ونعم الوکیل اعتراض پچا کړی دی خیالی مولا صاحب بیا بعضی حضرات دغه اعتراض نه ورته جواب کوي او جواب ګوره ما درته د ټول لا کم تقریر درته کوم دا چې کم می درته مخ کې وګوره هغه د ټول حاصل له بلو بابو
دا مغه خبرې دی غو تعبیر او طرزو کسی می سی پکې جدا شي نور هغه چې یاد کړي ته ضرورت هم نشته دی خو زه بیا مور پکار بدیش نو بعضی جواب کړي دی او جواب ته نه دا کوي چې دا ونعم الوکیل جمله عطف دا صرف په حسبی باندې پس باندې صرف په حسبی باندې او کسو کې اعتراض وکي چې نعم الوکیل خو جمله ده او حسبی خو مفرد دی نو دا خو لازم شو عطف د جملې په مفرد او دا خو ناروا دی جواب بدی چې نعم الوکیل عطف دی په حسبی باندې او کته وی چې لازمی گوایا عطف د جملې په مفرد ویدلته دا حسبی په معنی د یحسبونی دی یحسبونی سره اخلو نبیا یحسبونیم جمله ده او نعم الوکیل هم جمله ده نو عطف راغی د جملې په جملې نو خبره ختم الکه پیږي کنه نبیا په اعتراض واردېږي چې تا خو د یو ځین ځان بچ کو چې لازمې دو عطف د جملې په مفرد او دا ناروا دي نو تا تعویل کو په حسبی کې په یحسبونی سره نو چې تعویل دی کو په حسبی کې په یحسبونی سره نو دغه اعتراض خو مدفوع شو چې لازم دو عطف د جملې په مفرد خو د باران نه پټېدم او د ناویل اندې مش پښوا بل نقصان دیو کو هغه نقصان دو چې بیا لازم شو عطف د جملې انشائیه په خبریه باندې خبره پونه شول لکه یحسبونی بیا جمله خبریه ده او ونعم الوکیل جمله انشائیه ده بیا غ نقصان راغی او بیا خیالی مولا سیب لیکلی دی ویرد علیه دی ترد الرد وی او رد الرد عین جواب وی نو حاصل دا دی چې دا اوله جمله چې دا چې وهو حسبی ده نو مراد د دینه انشاء التوکل له مراد د دینه صدا انشاء التوکل له اخبار ان الله عز وجل ته مراد نه دی بلکې انشاء د توکل ته نه مراد ده په دې معنی سره چې بانه کاف خدای تعالی کافی دی نو هر کله چې مراد ته انشاء التوکل شو نو دا انشاء شو هغه انشاء وا نو عطف د انشاء علی الانشاء راغی او دا یجوز دی دا خیالی مولا سے په بحث کړي دي او بیا وی و ايضا يجوز ان يعبر دا بل جواب دی او حاصل دا دی چې دام جایز ده چې دا نعم الوکیل دا د عطف شي په دې مکمل جمله وهو حسبی باندې او دا به د کومې قبیلې نه وګرځي دا وګرځوا د قبیلې د عطف القسی علی القسینه بغیر د ملاحظه د اخباریت او د انشائیت نه دې ته وګوره چې هغه جمله اوله هغه خبریه ده او جمله ثانیه ونعم الوکیل انشائیه ده ملاحظت د اخباریت او د انشائیت مکوا بلکې دا د قبیله د عطف القسی علی القسین او ګرځوا ولکه ته پیږي کنه پیږي او کته وی چې عطف القسی علی القسی څه ته وای ناغه دې ته وای چې یو جمله مسوق لغرض یو جمله مسوق لغرض وی چلولې شوی د پاره د یو غرض وی نو دا جمله را واخلې جمله مسوق لغرض راواله او دا عطف کې په یو بل جمله چې هغه بل جمله مسوق لغرض آخر وی ا د بل غرض د پاره مسوقي پونه شولې د وجه د مناسبت للغرضین خو هغه جمله چې د کم غرض د پاره مسوقه ده نو دا جمله چې د بل غرض د پاره مسوقه ده په دې غرضینو کې څه مناسبت موجود وي لبیا څومره چې د غرضینو د جملتینو کې مناسبت اشد وو دومره به د عطف احسن وي او په دې کې لحاظ او اعتبار د انشائیت او اخباریت نوي ولکه ته پیږي کنه نو دې ته سوي عطف د قسی په قسی دې ته وي ستوي یو جمله مسوقه لغرض ده بل جمله مسوقه لغرض آخر ده خو په غرضینو د جملتینو کې سوي مناسبت وي نو ته دا یو جمله چې مسوقه لغرض ده دا راوالی په غبل جمله چې مسوقه لغرض آخر ده باغي عطف کې د څومره چې مناسبت په غرضینو د جملتینو کې شدي دومره به د عطف احسني دې ته سوي عطف د قسی په قسی باندې الکه تاسو پوښی کپونه شولې ها خو په دې کې شرط دی او شرط پکې دا دی چې دا معطوف له او معطوف با جمله متعدد وي په دې کې به تعدد وي ګورېخه او دلته خو تعدد نشته دلته تعدد نشته
نو کېدی شي چې مراد د علامه خیالي د محشي رحمه الله د عطف د قصې القصینا عطف د حاصل د مضمون د احد الجملتين په حاصل د مضمون د جمله اخراوي بغیر د نظر نه لفظتا د محشي د توجید الته کړی دا او ودا قسم عطف چې عطف د حاصل د مضمون د احد الجملتين على حاصل المضمون الاخرى دی نویدا علامه تفتازانی په شرح د تلخیص متول کې په بحث د فصل او وصل کې جایز ګرځولې دي او دې تینوم یې خودلې دي وې دې ته دقت او حسن وایي او بیا ورله تایید کې یو مثال هم پیش کړی دی او هغه صاحب د کشاف هم راوړی دی او هغه دا دی چې زید یعاقب بالقید والارهاق زید لر عذاب ورکول شي په قید او په سختۍ سره وبشر امرا بالعفو والاطلاق او زیر ورک امر ته په عفو او په آزادۍ باندې ناول جملې تراشه زید یعاقب بالقید والارهاق والازهاق د ارهاق دی دا جمله خبریه ده او دغه دویم چې دی وبشر امرا بالعفو والاطلاق دا جمله انشائیه ده خبره باندې پیږي کنه نو دلته عطف د مضمون د جملې د مضمون د حاصل دی د بل جملې د مضمون په حاصل باندې بغیر د نظر نه لفظ تا او دا صحیح دی خو بیا علامه خیالي وای ورده بعض الفضله بعض فضله سره مقصد د سید السند دی مولا صاحب د نحو امیر دی چې هغه د تفتازانی دا جواب رد کړی دی هغه فرمایي چې دلته په دغه ترکیب وهو حسبي و نعم الوکیل کې دا هم جایز ده چې په جانب د معطوف کې چې نعم الوکیل له مبتدا دی مقدر شي او هغه هو روباس دسه وایا وهو حسبي وهو نعم الوکیل سید سند سوی چې په جانب د معطوف کې مبتدا مقدره کا او کته وی په دې تقدیر دی قرینه صدا وی په دې تقدیر قرینه صدا معطوف له ده کنه ولالته هو مذکور نه ده او تا دا قاعده نه دوریدلی چې کوم شی مذکور وی په جانب د معطوف علیه کې او هغه سیس به مقدر وی په جانب د معطوف کې نو دلته په جانب د معطوف کې مبتدا مقدره کا چې وهو ده الکه ذهن هم بیکار کوي کنه کوي نو چې کله تا دلته مبتدا په جانب د معطوف کې مقدره کا چې نعم الوکیل له نو تقدیر داش وهو حسبي وهو نعم الوکیل نو د هو حسبي پشان دا وهو نعم الوکیل دا جمله خبریه شو نو راغ عطف د جمله خبریه په جمله خبریه نو فلا يرد ما يرد علیکه پونه شولې نو سید السند رحمه الله د تفتزانی رحمت الله علیه دارت چې عطف د نعم الوکیل په هو حسبی باندې دی دا صحیح نه دی نو دا خبر له هغه چې دا صحیح نه دی نو سید السند ولدا رد کا او د په جانب د معطوف کې تقدیر د مبتدا رو وستلو د متول په حاشیه کې اول ته بیا فرمایي چې عطف د نعم الوکیل په مجموعه او هو حسبی باندې صحیح دی او طریقې دا ده چې په جانب د معطوف کې بسرو باسي مبتدا مقدمه مقدره کی یا خود وجه د مناسبت د معطوف لینا چې الته مبتدا وایا مذکوره مقدم وا دلته مقدره مقدم بشي او د سوایا وهو حسبي وهو نعم الوکیل دا د متول په حاشیه کې ذکر دي بیا د دې مثال هم داسې پیش کړی دی لکه یو سړی وای زید نعم الرجل نو په صورت د تقدیم د مبتدا کې مخصوص مقدم ګرځي کما صرح به صاحب المفتاح او یا ورته مبتدا مقدر مؤخر کا او د سوایا چې ونعم الوکیل هو نو په صورت د تاخير د مبتدا کې مخصوص مؤخر شو لکه نعم الرجل زید جراوالی بهرحال دا دومره وګت بحث دی چې ما درته ویل چې دا یو افته ټیم غواړي حکیم سیال کوټی په یو ویل دي رمضان افندی په بل ویل دي او عبدالعزیز فرهاری په بل ویل دي اغراض شرقایت په بل ویل دي او جواهر الفوائد په بل ویل دي دنیا شرح دي ور باندې
په خبره باندې پیږي. اما چې درته اول کوم تقریر بې نظیرو کو بساته دې ټولو حاصلو لبلو باب دی باغی غزیم حل شو او د کتاب حقم په ان شاء الله دا شو. باقی علم نه او هفته پورز پورته وګونی سي نو پوي بشي چې دې سوي چې علم پوي شه نو هفته پورز باغی باندې ځان پوي. وصلی الله تعالی